زما رونو دا د شعبان میاشت د شب قدر میاشت ورته وایي او دې ته دا د شب قدر میاشت زمونږ د پښتنو په نوم ویل کېږي شب قدر زموږ علما لیکي وي دې کې یوه شپه ده 15مه شپه چې هغې ته د شب قدر شپه وایي او هغې شپې ته زمونږ خلک شب برات هم وایي دا شب قدر ورته ولې وایي علماو لیکلي دي د احادیثو په رڼا کې چې په دغه شپه باندې الله پاک د هر انسان د یو کال تقدیرات چې دی به دا راتلونکي کال کې څه کوي څه به خوري کوم ځای به ګرځي څنګه به ژوند تېروي تر دا بل کاله پورې که دی جمدې پاتې شي دا خدای پاک د دنیا فرشتو ته وایي دا ولیکې دا اسمان فرشتو ته وایي ولیکې نو هغوی د دغه شپې نه دا لیکل شروع کړي او د هر انسان چې څه تقدیر دی دا ټول ولیکي او په رمضان کې چې کم بیا لیلة القدر دی هغې ته هم د قدر شپه وایي د دنیا فرشتو ته یې حواله کړي دا ځکه ورته لیلة القدر وایي شب قدر ورته مو وایي او شب برات ورته ولې وایي علما لیکلي دي چې څوک په دې شپه الله ته عبادت وکړي نو الله پاک هغه له د دوزخ نه او د خپلو عذابونو نه براءت او د بری کېدو فیصله او اعلان کوي وروڼو په دې کې څه احادیث شته دا نه چې نشته مشکات شریف کې ابن ماجه کې امام بیهقي په خپل کتاب شعب الایمان کې په مسند د احمد کې دا څلور خو درته ما یاد کړل نور هم ډېر کتابونه دي په هغې کې د دې شپې په فضیلت کې احادیث راغلي دي اگر چې په بعض روایاتو کې خبرې شته زموږ طالبان او زموږ عالمان پکې خبرې کوي چې دا ضعیف روایات دي لیکن زموږ د علماو د محدثینو هغوی دا فیصله کړې ده اجله فقهاو چې د ضعف د ضعیفوالي ډېرې مرتبې دي دا په هغه مرتبه کې نه دي چې په دې باندې د عمل سړی نه کوي که ویې کړه نو ګناه ده او د دې د ضعف د کثرت دی به طالبان ورته وایي د کثرت روات ورته وایي او د کثرت اسانید ورته وایي د هغې د وجې نه درجې د حسن ته رسېدلي بل دا فضیلت هم دی نو فضیلت کې په کمزورې روایت باندې عمل وشي نو کولی شي خیر هغه د طالبانو خبرې پکې نه کوه مونږ په بخاري ترمذي کې بیا کوو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره شپه وه یعنې زما نمبر و نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې د شپې راویښه شوم په خپل بستر نو زه ورپسې ووتم ګرځېدم ورپسې حتی په یو روایت کې داسې هم راغلی دي چې زه ورپسې ګرځېدم نو حضرت فاطمې کره لاړم حضرت علي مې راویښ کړه چې حضور پاک نشته خدای خبر چې چېرته تللی دوی به پرې یارېدل ځکه په مدینه منوره کې منافقین هم ډېر وو یهودیان هم ډېر وی روان شو نبي علیه السلام پسې چې دی چېرته تللی دی نو د بقي مقبره ده پکې د مدینې منورې زوړ قبرستان دی او تقریبا 10,000 صحابه کرام پکې دفن دي هغه مقبره به په هغې کې یو قسم شاړ بوټي و ځنګلي پخوا نو هلته حضور پاک د شپې تللی دی ورپسې لاړ ورسېدل او کته وی چې دی څنګه لار معلومه کړه او حضور پاک پسې ورسېدل نو په مشکات شریف کې حدیث موجود دی د معجزاتو په باب کې هغې کې لیکلي دي چې حضور پاک به په یو لار تیر شو د هغه د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبویي په هغه لاره پاتې کېده خولۍ خوشبویه نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري و نږدې صحابه و نو هغوی ته به پته وه چې دا خوشبویي چې په دې لاره کې خوره ده دا د چا خوشبویي ده دا د حضور پاک د مبارکې خولې خوشبو ده نو په هغې به ورپسې تلل نو ځان به یې ځای ته رسو د دې ډېر زیات روایت دی مونږ سره چې صحابه به حضور پاک په دې معلومه و چې په دې لار تللی دی په هغه لاره کې به یو خاصه خوشبویي پاتې کېده د خولې مبارکې نه به یې خوشبویي تله وی چې تلو ورپسې د بقي مقبرې ته حضور پاک تللی او هلته په سجده پروت او ډېر زیات یې خدای پاک ته ژړل او یو آیت یې وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا مفهوم او معنی دا د عیسی علیه السلام متعلق الله قرآن شریف کې ذکر کړی دی لیکن حضور پاک دلته ذکر کوم مفهوم یې دا دی چې یا الله که ته زما د امت له عذاب ورکې نو ستا بندګان دي تا نه څوک تپوس نه شي کولی د یو سړي مرایي و څوک یې وایي او ته ورته وایې دا مرایي ولې وې نو تپوس ته نه شي کولی هغه وایي ستا دې سره څه کار دی
زه پوه شم د ما مره یې پوه شه د یو سړي یو صادر دی وغیره والې وشلی یې او ته ورته ویله که ولې دا صادر شلی یاره وروره ستا دې کې څه کار دی دا زما کار دی زه خپل کار کوه سړی تا ته خو به ظاهر کې دا صادر صفا او پاک ښکاري نو ته به پرې خفه کېږې نو بیا به چې ولې شلی کېدی شي په هغې داسې یو ګند پرېوتې وي چې هغه به علاج یې همدغه دی چې دا وشلی او دا د ځان نه لرې یا دا مرایې خو تا ته ظاهر کې چې هغې وهي نو تا ته ظلم ښکاري چې دا ولې وهې لیکن کېدی شي هغه داسې جرم کړي چې هغه مالک له پکار دی چې هغه له ادب ورکړي او د هغه جرم نه یې منع کړي نو الله پاک ته حضور پاک دغه آیت و یا الله که ته د خلکو له عذاب ورکوې دغه امت ته نو الله ستا بندګان دي ستا مریان دي څوک در تپوس ته شي کولی یو دا دویم دا چې ستا بندګان دي خدایه نو دا خپل بندګان الله د عذاب نه وساته تا ته عبادت کوي تا ته اوازونه کوي تا ته سجده لګي تا ته منځونه کوي ستا ذکرونه کوي وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم او خدای کته د ما دا امت دا بندگان بخي نو خدایا د ډېر لوی قدرت مالک څوک دنه تاسو ته شکو څوک دا نشي ویلي چې دا دی ولې وبخل او د ډېر حکمت خاوند دی څوک در باندې اعتراض هم نشي کولی چې دا سړی خو مجرم دا خو ګناهګار او دا دی ولې وبخل خلک بو چې دی کې بم در رب العالمین څخه حکمت دی وی او جړلې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په د پاسه ور پرې ورته او حضور پاک روچت کوي دا الله رسوله چا تکلیف در رسول دی وینا چا خپه کړي نه دا ولې جړ وی بچي ودوما او حضرت جبريل علیه السلام راغی او ما ته وی چې د شپه کې پاسه او د الله عبادت او د الله نه غوښتنه وکړه دا ډیره مبارکه او برکت شپه ده نو ما وی راشه د خلکو مخ کې به زه عبادت کوم نو د ځان له ځای تر عالم د بقي ته د میدان تر عالم د ځان له ځای ته شپه کې او د خپل امت لپاره د رب العالمین نه دعاګانې د بخښنې غواړم او د خپل امت لپاره د الله نه بخششونه غواړم دا حدیث هم په متعددو یعنی په ډېرو سندونو منقول دی او په فضیلت کې هم دی نو زموږ علما وایي عمل پې وکړه د شپې پاسه خدای ته وجه اصل د شپې که دا نه وي نو په عامه شپه هم چې ته پاسې او د شپې اخره شپه کې الله ته ودرېږې او جاړې نو رب العالمین دې دعا قبلوي